نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د قسمت د کولاوېدو وظیفه ده، د تقدیر د کولاوېدو وظیفه ده. داسې کارونه چې هغه اوسه پورې نه کېږي انحتې دي، انشاءالله العزیز الله پاک به ستا انحتې کارونه بند کارونه به الله پاک د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک ستا دا کولاو کړي. محترم مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دې حوالې سره ده چې زموږ بعض زرونه خویندې داسې وي چې هغوی بعضې کارونه بند وي، داسې وي چې پیسې بندې کړې وي، بې روزي نه، چا له قرض ورکړی وي بیا د قرض روزي نه، دغه رنګې کاروبار کې پیسې لګولې وي خو د کاروبار په تاوان باندې روان وي، دغه رنګې یو ځای کې یو څیز یې اخیستی وي خو هغه څیز ورته میلاویږي نه. دغه رنګې محترمو له چا بند کارونه داسې وي چې رښتیا نه کېږي، دغه رنګې خبره شوې ده خو مخکې پکې باید نور خبرې نه کېږي، د کویدن مسله دغه رنګې ده، واده مسله او دغه رنګې شل خبر پکې نور راځي. یاد ساتئ محترمو، د کاروبار کم بندش دی، د رزق کم بندش دی، انشاءالله العزیز د وظیفې په برکت باندې الله پاک تمام بند کارونه دا به کولاوي. موږ پښتو کې وایو چې هلکه نن زما مخه کولاو ده، هلکه وایي مخه مې بنده شوې، یار سره مزه نه کوي. د مخې د کولاوېدو لپاره ډېره زیاته بهترینه مجربه او اعلی وظیفه بس تاسو د سورت یاسین دا یو آیت ووایئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو بند کارونه دا به کولاو کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده نو دې حوالې سره ده چې زمونږ د مسلمانانو ډیر کارونه ډیر زیات بند دي، نه کېږي. بعضې وخت کې زمونږ خویندې دا وایي، یارونه داسې وایي چې یاره مخه مې بنده ده، نه مزدوري میلاویږي، نه دیاړي میلاویږي، نه نوکري میلاویږي، نه بار ملک ته تللی شمه، بس کور کې صرف ناست یم او د خلکو تانې اورمه، کلي کې ګرځم او د خلکو پیغورونه ده اورمه، مخه مې ډېره زیاته بنده ده، مخه مې کولاویږي نه، څه وکړمه. دغه رنګې بعضې خویندې داسې وایي چې د هغوی قسمت نه کولاویږي د رشتې حوالې سره، نو هغوی وایي چې موږ څه وکړو یار، موږ خو وتی نه شو، نه ځان له خپله رشته کولی شو، نو زموږ دا مخه به څنګه کولاویږي. بعضې وروڼه داسې وایي چې هغوی لپاره مور او پلار ګرځي، زړه شین شي، وروڼه خویندې ګرځي، زړه شین شي او رشته ورته نه میلاویږي چې څنګه هغوی وایي. دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز، بند کارونه به تمام کولاو شي. دغه رنګ یو ځای کې پیسې بندې کړې دي خو نه ګټه کوي او دغه رنګ تاوان ډېر زیات کوي، یو څیز د هغه سره تاته میلاویږي نه، یو څیز د هغه سره ګاګ پرې راځي نه، دوکاندار یاسې ناست دی. دا وظیفه وکړه انشاءالله العزیز، الله پاک به ستا تمام مسایل دا به ختم کړي، تمام حاجات به الله پاک ستا پوره کړي. الله پاک نه دعا ده چې د چا څومره مسلې دي یا الله پاک تمام مسایل الله ختم کړي. د الله پاک نه دعا ده یا الله پاک د چا څومره بند کارونه دي تمام بند کارونه وله دا روان کړي. د چا رشته نه کېږي یا الله پاک په ښه ځای کې وله رشته وکړي، چا کاروبار نشته بهترین او اعلی کاروبار وله ورکړي. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده د سورت یاسین د یو آیت وظیفه ده. کوشش محترمو کوي وظیفه د زړه په صدق باندې وکړئ، په اخلاص باندې وکړئ، انشاءالله العزیز دا وظیفه به رنګ دا به لازمن راوړي، ستاسو ژوند دا بدلیږي. وظیفه داسې ده، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما امره بیشک حکم د الله پاک، اذا اراد شیئا چې کله د یو څیز اراده وکړي، ان یقول له کن فیکون، الله پاک ورته موجود شه پس دغه څیز موجود شي. دغه جمله دا ته الله پاک ته بار بار ور اورئ، بار بار ور اورئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستا د رشتې مسله ختمه کړي، الله پاک به ستا د کاروبار مسله ختمه کړي، بهترین ځای کې بدل کاروبار درکړي، د نوکرۍ خواهشمند الله پاک به نوکري درکړي، دغه رنګې د روغ صحت خواهشمند د روغ صحت به درکړي. نو لنډه خبر دا چې کوم کارونه ستا بند دي، بند کارونه به الله پاک ستا کولاو کړي
او هر حاجت به الله پاک ستا پوره کړي او دې سره سره بل محترم دا خبره چې د فتح د کامیابی تمام دروازې د الله پاک په تاسو باندې کولاوي کوشش وکړئ دا وظیفه ډیره د کمال الله په خپل موقع مرګرو سره هم شیر کړئ الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته